إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام
ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا دا الله رب العالمين احکم الحاکمین دا ټولو بادشاہانو بادشاہ دا ټولو زبردست هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی هغه رب العالمین چې د هغې په صفاتو کې یو صفت فعال لما یرید دی رب العالمین چې څه کوي څه وخت چې کوي څرنګه چې کوي چا سره چې کوي کولی شي د الله رب العالمین نه څوک تپوس او پوښتنه نشي کولی خدا الله رب العالمین په صفاتو کې یو صفت دا موجود دی چې وهم یسألون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت دی خو هغه باچاهان دي او که رعیه ده د هر یو فرد نه به الله رب العالمین تپوس او پوښتنه کوي زما محترمو دا الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ په دنیا کې کم کار کم عمل کوو الله رب العالمین ته پته نشته نه بلکې الله رب العالمین د دې وجه نه دا تپوس او پوښتنه کوي چې سبا دا انسان د خپلو اعمالو نه د خپلو ګناهونو نه د خپل د جرمونو نه منکر نشي ځکه تاسو وګورئ د دنیا ماحول دی چې کله کم انسان جرم وکړي کم انسان داسې یو کار وکړي چې هغې ته په معاشره کې بد کتلی کېږي او کله دا انسان په هغې کې ګیر شي څوک یې ویني نو سمدستي دا انسان د هغې نه انکار کوي چې یاره دا کار خو ما نه دی کړی زه خو سره خبرم نه یم نو الله رب العالمین دغه خبره د مشرک سړي قرآن کریم کې بیانه کړې ده چې کله الله رب العالمین مخې ته دا انسان ودرېږي نو دا ورته وایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین ای الله مونږ خو دنیا کې هېڅ قسم د شرک نه و کړی مونږ خو ستا په توحید باندې ستا په ایمان پیغمبر باندې ایمان راوړو نو الله رب العالمین مونږ سره دا کرامن کاتبین مقرر کړي دي هغو ته به وایي چې د دې انسان دا رجسټر دا مخې ته کېده وه چې دې انسان د خولې نه کومه خبره ویستې ده دې انسان چې کوم کارونه کړي دي هغه ټول په دې کې لیکلی شوي دي که کوم ښه کار یې کړی دی هم پکې لیکلی شوی دی او که بد کار یې کړی دی هغه هم پکې لیکلی شوی دی او تر دې پورې زما محترمو چې الله رب العالمین به د دې انسان دا لاسونه دا خپې دا غوږ دا جبه دا سترګې دا ټول به ګویا کړي او به فرمایي لما شهدتم علینا دی به انسان ته وایي چې ولې دې په موږ باندې ګواهي کوه دا انسان به دې ته وایي هغه به ورته وایي انطقنا الله الذي انطق كل شيء موږ الله رب العالمین ګویا کړي او الله رب العالمین هر شی ګویا کوونکی دی موږ ته څه پته ده چې څه به کېږي او څه به نه کېږي موږ الله رب العالمین دې خبرې ته مجبوره کړو چې انسان په دې خبرو باندې ګواهي وکړه په دې انسان په دې هر څه باندې ګواهي وکړه نو موږ په هغې باندې دا ګواهي شروع کړې ده نور موږ ته پته نشته دی چې حالات څنګه دي څه کېږي او څه نه کېږي د الله رب العالمین لکونه او کرورونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې
چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله اسماء او احکام د الله رب العالمین وحدانیت طریقې راته وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې په هغې باندې عمل کولو سره موږ جنت حاصلولی شو او د رب العالمین رضا پې حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم وښودلې چې د هغې نه په اجتناب سره په ځان ساتلو سره موږ د رب العالمین د قهر او د غضب نه پې بچ کېږو. زما محترمو الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړي یو نو د دې پیدایش مقصد هغه مهمل او بیکاره نه و چې انسان څه عمل کې څه کار کې څرنګه چې کې کوه ستا نه څوک تپوس والا نشته ستا نه څوک پوښتنې والا نشته ته به چا ته ورځې نه بلکې الله رب العالمین موږ ته په قرآن کریم کې پخواني امتونو د پخواني خلکو واقعات قصې دا ذکر کړي دي دا د دې دپاره چې انسان د دې نه نصیحت واخله د دې نه پند واخله چې ته هم په دې دنیا کې دا شان وخت تیر نه کړې لکه څنګه چې مخکیني امتونو تیر کړی دی. مخکیني امتونو الله رب العالمین ورته پیغمبر راولېږلو د هغې پیغمبر خبره یې ونه منله او د دنیا پرستۍ پسې او د عیش پرستۍ پسې روان شو او خپل آخرت یې برباد کو. الله رب العالمین هغو تس نس کړل. لکه تاسو وګورئ عادیان او سمودیان ډېر اوچت خلک وو ډېر اوږده خلک وو او ډېر عمرونه الله رب العالمین ورکړي تر دې پورې چې الله فرمایي چې دې خلکو به دا غرونه راتراشل په خپل لاسونو باندې او په هغې باندې به یې کورونه او بنګلې جوړولې. نن هم تاسو چې لاړ شئ سعودي عرب ته او د دې خیبر نه مخکې یو علاقه راځي علا ورته وایي مدائن صالح ورته وایي هلته تاسو لاړ شئ د هغه ښار تاسو نن هم وګورئ دا غرونه یې داسې راتراشلي دي لکه دا انسان چې اره راواخلي او انسان چې د بلډوزر بوتلی او په هغې باندې دا غرونه راوتراشي. خو لیکن هغه خلکو هغه نمونې الله رب العالمین موږ ته ښیي چې وګورئ دا دومره مضبوط خلک وو خو دنیا کې د رب العالمین رضا او د رب العالمین د خوشنودۍ کارونه نه و کړي نو ما داسې تباه او برباد کړ. نو الله هغه څنګه تباه کړه په هوا باندې کمزورې شي باندې الله رب العالمین تباه کړه چې 7 ورځې او 8 شپې چې کوم دا هوا پرې وچلېدله او دیو نستو نابود شول. اوس که چېرته موږ هم په دې دنیا کې د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین د خوشنودۍ کارونه نه کوو د دې دنیا پسې روان شو نو الله رب العالمین به موږ هم د هغه په شانتې تباه کړي. خو دې ځکه موږ چې بچ یو صرف په یو دعا باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا زموږ دپاره الله رب العالمین نه غوښتې وه او رب العالمین هغه موږ ته قبوله کړې ده. 3 دعاګانې داسې وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین اختیار ورکړو چې په هغې کې 2 قبول شوي دي او یو نه قبول شوي. چې کومه قبول شوي د هغه کې دا دعا هم وه رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له دا دعا کوي چې الله زما امت د پخواني امتونو د مخکیني امتونو په شانتې په یو ځل باندې مه تباه کوه. ګنې زموږ نن سبا اعمال زموږ نن سبا کارونه زموږ نن سبا ژوند هغه د دې خبرې لایق دی چې موږ هم د پخواني امتونو په شانې په یو ځل باندې تباه او برباد شو. تاسو وګورئ په موږ باندې بارانونه نه کېږي څومره موسم د باراني دی پکار دا دی چې په دې ورځو کې موږ باندې باران وشي ضرورت د باران شته دی خو نه کېږي. دا ولې دا زموږ د اعمالو په وجه باندې موږ په څه شی کې یو خوش پرستۍ کې خواهش پرستۍ کې ننوتي یو دنیا محبت زموږ په زړونو کې ننوتی دی او الله رب العالمین موږ ته فرمایي چې انا جعلنا ما علی الارض زینة لها ما په دې ځمکه کې چې دا کم ښایست ګرځولی دا د دې دنیا د ښایست دپاره مې ګرځولی دی دې دپاره مې نه دی ګرځولی چې ته د هغې کې ننوځه او په هغې کې چې دی نو د الله رب العالمین رضا او د الله رب العالمین خوشنودي هغه ته نه وباسه. علماو یو مثال د دې دنیا ذکر کړی دی هغه داسې دی و یو باچا دی دعوت یې کړی دی ټول خلک یې د کلي راغونډ کړي دي او چې کله هغه محل ته راننوځي نو هغه محل بهر ته یو زنانه ښایسته شانتې هغې ودرولې ده او هغې ته دا ویلي دي چې کم خلک راځي او ته به هغه سره چې دی نو ځان مشغوله کې که دا خلک په تا کې مشغوله شو نه بس پرېږده بیا ورته څه وایه مه او که کم کس د دې نه راووته او زما ډوډۍ له رالم نو را به شي روټۍ به وخوري.
نو بیا علماء د هغه مثال ذکر کړی دی چې دا باچا د دې مثال وي رب العالمین سره دغه نه اغسته دی او دا زنانه چې کوم درولې دا دنیا مثال دی او دا خلق وي دا موږ مخلوقات یو کچرته یو الله رب العالمین دین باندې موږ روان شو الله رب العالمین به موږ له جنت راکړي او هغه جنت چې شو هغه د باچا دا روټي او دا خوراک او دا اسخاک او دا نعمتونه او کچرته موږ په دې زنانه باندې ونه خدو په دنیا باندې ونه خدو دنیا پسې شو نو د هغه د رب العالمین رضا نه به هم بچ شو او د هغه د الله رب العالمین چې کوم جنت کې موږ لپاره من مستیا او کوم نعمتونه تیار کړي دا هغه نه به هم موږ شو لري بشو الله رب العالمین فرمای چې ما دا دنیا څه لپاره پیدا کړې ده لنبلوهم ايهم احسن عملا دې کې مې دا خواهش دا خواهش پرستی دا مې دې د وجه نه پیدا کړې چې زه وګورم سره د دې خواهش پرستی نه سره د دې خواهشتوالي نه کوم انسان زما طرف ته راځي او نیک اعمال کوي نو الله رب العالمین موږ ته بیا ورسره د دنیا حقیقت هم ښیي چې ګوره انسانه لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چېرته د الله رب العالمین سره د دنیا قیمت وي نو کافر به لبه یو ګوټ اوبه به هم نه ورکړی خو د الله رب العالمین سره د دې دنیا قیمت د ماشي د وزرې عمره هم نشته دی اوس خپله سوچ وکړئ چې د ماشي د وزر عمره قیمت نشته دی او موږ د دنیا پسې نښتي یو نو په دې ماشي وزر کې به موږ ته څومره حصه میلاوه شي څه میلاویږي هېڅ هم نه میلاویږي خو هسې موږ د دنیا پسې نښتي دنیا ده او دنیا ده او دنیا ده الله رب العالمین مونږ ته د دې حقیقت او د دې مثال بیانوي چې انسانه دا دنیا صرف یو قسم ته لوبه ده ټوکې دي تاسو وګورئ سم دم انسان به په لاره به رواني هسې به په چپه به پرې راشي اوبه غورځېږي سته مړ به شي روان به خپه به ولګي تندکه به وخوري او درز را اوبه غورځېږي او مړ به شي هغه د دنیا ښایستوالی هغه هر څه به ترې ختم شي یو قسم د لوبه ده که نه کرکټ لزو میدان ته لوبه وکړو ختمه شي واپس را روان شو دا دنیا مثال هم داسې دی الله فرمایي اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم لوبې دي ټوکې دي او ځان ښودل دي فخر کول دي خپل منځ کې بس نور هېڅ هم نشته دی زه د دې قبیلې والا یم زه د قوم والا یم زه د دې نوکرۍ کې مې حصه اخیستې ده زه د دې نوکر یم زه دا کومه زه هغه کومه دغه فخر دی او دغه ځان ښودل دی په دې دنیا کې نور د دنیا مثال حیثیت هېڅ هم نشته دی بل ځکه الله رب العالمین د دې دنیا دغه بیانوي چې اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وتکاثر فی الاموال والاولاد زیاتوالی دی په مالونو په اولاد کې نور هېڅ هم د دې دنیا کې نشته دی دنیا مثال الله رب العالمین مونږ ته همدغه شان دی ذکر کړی دی بل ځکه الله رب العالمین فرمایي چې زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب الله رب العالمین دا دنیا مونږ انسانانو ته لپاره ښایسته کړې ده په زنانو باندې په اولاد باندې په مال باندې په پیسو باندې په جایدادونو باندې چې زما دومره جایداد دی او زما دومره بنګلې دي او زما دومره ګاډي دي په دې باندې الله رب العالمین دا دنیا مونږ ته ښایسته کړې خو الله آخره کې فرمایي لنبلوهم ايهم احسن عملا الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايكم احسن عملا ژوند او مرګ مې دې له پیدا کړی دی چې تاسو کې غوره عمل څوک کوي الله دا نه دی ویلی چې ايكم اکثر عملا زیات عمل نه دی ویلی 2 رکعاته وکړه خو د سنت مطابق وکړه 10 رکعاته وکړه خو د سنت مطابق نه هېڅ فایده نشته دی ځکه الله رب العالمین احسن عملا ویلی اکثر عملا دا یې نه دی ویلی بل ځکه الله رب العالمین د دنیا مثالونه هم دغه شان موږ ته ذکر کړي دي چې کله یو انسان لکه نن سبا دا موږ ته د باران ضرورت شته که نه او باران نه کېږي الله رب العالمین هم د دنیا مثال دغه شان ذکر کړی دی چې هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا الله رب العالمین باران ووري چې انسان کله ناامید شي چې مړه بس باران نه کېږي راځه بس دا شی وکړه او راځه دا بل کار وکړه راځه فصل نه څه غواړې باران خو هسې هم نه کېږي دې فصل دپاره د باران او د اوبو ضرورت شته باران نه کېږي راځه دا کارونه بل څه به وکړو
هغه بل څه چې وکړي الله رب العالمین باران راووري د امیدۍ نه بعد د دنیا مثال هم الله رب العالمین دغه دنیا کې ورکړی دی چې انسان ډېر امیدونه په زړه باندې وي چې زه واده وکړم زه چې غټ شم زه چې بال بچه‌دار شم نو دا به کوم دا به کوم د بچو دپاره به دا شی جوړوم دا شی به کوم په داسې ژوند به تېروم خو چې کله د کور نه بهر وځي ګرب چې راوغورځېږي او مړ شي ټول امیدونه ټول هر څه د الله رب العالمین نست و نابود کړي او ختم کړي دغه د دنیا مثال الله رب العالمین ورکړی دی او ما تاسو ته مخکې ویل چې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین سره د دنیا مثال د ماشي د وزرې برابر هم نه دی که چېرته د ماشي د وزرې برابر شي نو زمونږ به څونه حصه په دې ماشي وزر کې به میلاویږي مونږ ته د دنیا مثال د الله رب العالمین سره هغه هېڅ هم نه دی زما محترمو ځکه الله رب العالمین مونږ ته فرمایي چې ای انسانه ما ته چې پیدا کړی نو د کمزوري شي نه مې پیدا کړی الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه ما ته پیدا کړی د کمزورو اوبو نه تاسو وګورئ انسان چې پیدا کیږي د مور په رحم کې نطفه ځي دا نطفه څونه کمزوري اوبه زما محترم الله وی خلقکم من ضعف د کمزوري شي نه مې پیدا کړی ثم جعل من بعد ضعف قوه چې کله انسان راوځي د مور د خېټې نه او چې کله غټ شي هغه د کمزورتیا نه د ماشوموالي د کمزورتیا نه ځوانۍ ته راشي نو مضبوط شي نو بیا خپله ځواني ښیي مور و پلار ته هم ښیي دنیاوالو ته هم ښیي بل ته هم ښیي بل ته هم ښیي دشمنۍ ته هم راتاویږي هر څه ته راتاویږي من بعد ضعف قوه الله وایي چې قوت مې بیا درکړی دی بیا څه شی دی ثم جعل من بعد قوه ضعفا بیا د دې قوت نه بعد بیا څه شی کېږي بوډاوالی ته بوډاوالی بیا څه شی کمزورتیا یې که نه ټول انسان وجود درد کوي خپې خوږېږي ملا یې خوږېږي لاسونه یې خوږېږي هر قسم بیماریان دې ته متوجه شوي وي خو هغه قوت نه بعد بیا الله څه کوي کمزورتیا د انسان له ورکوي دا د دنیا مثال د دنیا حقیقت دی د انسان حقیقت دی کامیابي کوم ځای کې ده کامیابي زمونږ په کوم ځای کې ده په آخرت کې ده چې آخرت دپاره مونږ تیاری وکړو په آخرت دپاره مونږ چې کوم مقصد دپاره الله رب العالمین د دنیا ته رالیږلی چې هغه مقصد مونږ څه کړو حاصل کړو ګنې نو دې دنیا کې همیش دپاره پاتې کېدل نشته دی د دنیا مثال هغه زمونږ دپاره الله رب العالمین هم دغه شی ذکر کړی دی ځکه الله رب العالمین فرمایي چې دا خوږ ځای دی سرسبز و شاداب ځای دی ښایسته ځای دی او انسان په دې کې خوشحاله وي چې یاره زه به دا وکړم زه به دا وکړم زه به دا وکړم خو چې کله وخت پرې راشي هغه هر څه د ده نست و نابود شي د دنیا د محبت اسباب څه شی دي ټیک ده دا خو د دنیا حقیقت شو اوس مونږ ولې د دنیا کې ننوتي یو چې الله رب العالمین مونږ ته د دنیا حقیقت بیان کو پیغمبر مونږ ته د دنیا حقیقت بیان کو خو سره باوجود د دې نه مونږ د دنیا کې ننوتي یو د دنیا نه نه راوځو د هغې یو څو اسباب دي پیغمبر مونږ ته بیان کړي دي چې د دنیا ظاهري دا ښایستهوالی دا حسن دا دنیا کې مونږ څه شی کې رانه باسي لکه تاسو وګورئ یو انسان لږ شانتې چې ښایسته وي هغې نه بیا ځان ورکړي چې یاره یمه نو په دې دنیا کې هم زه یا لږ شان مالدار نو د هغې نه ځان ورکړي چې یاره مالداري ده نو دا زما ده مال او الله رب العالمین چې راکړی دی همدې ماله راکړی دی یا چې کله انسان نسب او حسب او خاندان لږ اوچت وي غټ وي نو په هغې باندې چې دی نو ځان لوی کوي چې یاره په دې دنیا کې یمه نو دا زه یمه الله رب العالمین دا ټول نفي کړل منفي کړل چې انسانه دا ټول اسې بېهوده شی نه دي المال والبنون زینة الحیات الدنیا انسانه دغه مال دغه فخر دغه بنگلې دغه گاډي دغه زینتونه دا ښایستهوالی دغه بچي زینة الحیات الدنیا دا د دنیا ښایست دی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا غوره څه شی دی کامیابی په څه کې ده کامیابی په هغه کې ده چې کوم پیغمبر مونږ ته الله رب العالمین رالیږلی دی د هغې په طریقو باندې عمل کول نیک اعمال ځان له ذخیره کول په نیکو اعمالو باندې تګ کول
دا زمونږ دپاره غوره ده او دا غوره عمل دی. سبا په دنیا کې سبا په آخرت کې موږ د الله رب العالمین مخې ته چې ودرېږو او الله رانه تپوس کوي چې ای انسانه دا کار دې کړی ولې دې کړی نو موږ به وایو چې الله تا پیغمبر را لېږلی تا قرآن کریم را لېږلی تا هغې ته موږ ته ویلي وو چې دا کار داسې وکړي او دا کار داسې وکړي نو په دې په وجه باندې ما دا کار کړی دی. او که نه نو زما محترمو په دې دنیا کې که موږ ننوتو مشغوله شو او د الله رب العالمین ذکر او د الله رب العالمین د هغې نه خلاص شو لکه تاسو وګورئ دا پخواني خلک دې ځوانانو ته څه وایي اوس خو د ځواني د مړه څه کې مونځ کې او څه کې د عبادتونه کې چې کله بوډا شوې بیا به لاړ شي جومات به وکړې تسبیح به راوالې ذکر اذکار به کې نه زما محترمو دا مرګ دا زمونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بوډ دا تسمه نه ده د دې نه هم ډېر نږدې دی هېڅ پته نه لګي چې د دې جومات نه موږ سیده وځو او که نه وځو روغ وځو او که نه وځو هر حالت کې د الله رب العالمین ذکر د الله رب العالمین یاداشت د الله رب العالمین کم احسانات چې په موږ باندې کړي د هغې شکریه هغه ادا کول پکار دي. موږ په دې دنیا کې ننوتي یو شیطان هغه موږ په دې خبره باندې دوکه کړي یو چې ګوره که نه الله رب العالمین قرآن کې فرمایي چې نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم ای بنده په دې باندې ځان خبر کړه چې زه بخونکی مهربان یم خو دا بل ټکی راته نه وایي چې الله دا بل ټکی ویلی چې وان عذابي هو العذاب العلیم خو که چېرته دې ګناه وکړله زما د کارونو خلاف دې وکړلو چې وان عذابي هو العذاب العلیم زما دا نیونکی زما دا گرفت او زما عذاب هغه بیا د دین هم ډېر سخت دی ډېر دردونکی دی. نو موږ صرف په دې یو ټکي باندې ځان دوکه کړی دی او دې بل ټکي ته هم ځان رسو کړی دی. ځکه الله رب العالمین د شیطان څه ویلي چې ماله لږ شان مهلت راکړې الله دا ستا بندګان به دا ټول به چې دی نه زه څه کم ګمراه کم ټول به په دې دنیا کې مشغوله کم د دنیا نه به او ستا د ذکر او د عبادت نه به غافله کم. الله رب العالمین خو څنګه وکړي هغه ورته لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الله دا د ګناه کار دا د جهنم ته د تګ کار الله ستا د خلاف او ستا د مرضی نه خلاف کار چې دی دا به ته زه د ثواب په نیت پیش کوم ولأغوینهم اجمعین او ټول به ګمراه کومه. څنګه تاسو وګورئ دا نن سبا اوس 2 میاشتې بعد د میلاد النبي خو تیر شو اوس نوې مسلې را روانې دي هغه څه شی دی څوک ورته وایي دا ولې وایي ګوره که دیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش نه مني په هغې باندې خوشحالي نه کوي دیو دا کار نه کوي او نن سبا دا کومه میاشت چې په موږ باندې روانه ده رجب میاشت دې ته موږ په پښتو کې نیکبخته میاشت وایو که څه ښایسته میاشت ورته وایو په دې کې هغه عبادتونه او هغه بدعات او هغه رسومات کوو چې هغه زمونږ ته نه پیغمبر ښودلی دی او نه الله رب العالمین راته ویلي خو شیطان راته دا ښایسته کړې ده چې په دې کې ثواب دی. وګوره که نه ته څه شی کې ته خو د دیګ ورکې ته خو صدقه کې ته خو چې دی د الله په لاره کې دا ورکې خو لیکن په دې باندې موږ څه یو منع یو لکه نن سبا په دې میاشت کې مونږ دا خبره دغه کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې عمره کړې ده که چېرته مونږ هم په دې میاشت کې عمره وکړو نو ډېر د ثواب شی دی او دا دی او هغه دی دا ټول زما محترمو دا شیطان هغه دوکه ده چې په مونږ باندې راننوتې ده او هغه د ګناه کار هغه زمونږ ته د ثواب په نیت باندې ښایستهوالي په نیت باندې پیش کوي. لکه د دې یو مثال هم علما ورکړی دی چې کله الله رب العالمین وایي چې توبې او د استغفار آیاتونه را نازل کړل شیطان خپلو ملګرو سره ناست او ډېر خفه د لاندې ماشومان کشرانو کې ورته وویلی چې مشره ولې خفه یې هغه ورته ویل چې ګوره ټوله ورځ مونږ دا انسانان ګمراه کړو د سمې لارې نه یې واړو خو الله رب العالمین داسې یو کار داسې یو کلمه را نازله کړې ده چې هغه ووایي او الله رب العالمین د ټول ګناهونه ورته معاف کړي زموږ خواري عبس او بیکاره لاړه شي هغه څه شی دی وایي توبه او استغفار دی
چې کله موږ ګمراه کو په ګناه باندې واړو دا انسان د الله رب العالمین سر به سجود شي استغفار وکړي د خپل ګناهونو عاجزي الله ته وکړي زموږ خواري لاړه شي دیو کې دا یو شیطان ورکول چې ډېر هوښیار و هغه ورته ما دا څه خبره ته ولې خفه کېږه ما داسې به وکړو دا د ګناه کار چې دی دا د الله رب العالمین د خفه کولو کار چې دی د الله رب العالمین د غصه کولو کار چې دی دا به دیو ته د ثواب په نیت باندې پیش کو دا انسان به د ثواب په نیت باندې کوي نه به د توبه وباسي نه به د استغفار وباسي نه به الله ته عاجزي کوي او په دې کې به موږ سره څه شریک وي که څوک ورته وایي الټه به هغې ته به خبرې کوي چې ګوره که نه د ثواب کار دا نه مني ګوره که نه دا سم کار دی او دا یې نه کوي دا داسې خلک دي او دا هغسې خلک دي پرون چې دی د مدرسې نه فارغ شو نن موږ ته مسلې بیانوي دا کوي هغه کوي دا ټول ما محترمو د دنیا هغه محبت او د شیطان هغه وسوسه د شیطان هغه دوکه هغه موږ باندې راننوتې ده خو موږ څه کوو الله رب العالمین موږ ته فرمایي چې کم کار کوئ نو په هغې کې جانچ پړتال کوئ چې آیا دې خبره کې دې کار کې د الله حکم شته او که نشته ځکه نن سبا خو داسې مولیان راغلي دي چې هغه هم د دې دنیا په محبت کې د دنیا په عیش او عشرت کې ننوتي دي نن سبا سوشل میډیا زمانه ده کم مولا چې راځي صرف خپل شهرت غواړي چې ما ته څه میلاو شي لایکونه میلاو شي او زما شیر ډیر شي او زما فالوور ډیر شي او ما ته چې دی نو پیسه میلاوه شي نور دې ته نه ګوري چې زه دا حقیقت بیانوم د الله او د الله کتاب بیانوم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوم دې شي ته نه ګوري بس دا خبره کوي یو خبره بیانه کوي لکه یو ورکوټه مثال زه تاسو ته درکوم الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي چې الرحمن علی العرش استوى رحمان ذات په عرش باندې مستوی دی او زموږ دا مولیان دا مفتیان دیو چې راشي دیو څه وایي وګوره که نه الله رب العالمین په عرش باندې مستوی نه دی الله بل ځای کې فرمایي چې وهو معکم اینما کنتم زه تاسو سره یم کوم ځای کې چې تاسو یې بل ځای کې الله فرمایي چې وفي انفسکم افلا تبصرون ای انسانه زه ستا په دې نفس کې موجود یم خو تا ته زه نه ښکارم وګوره الله رب العالمین په هر ځای کې دی که نه لکه تاسو تپوس وکئ الله چېرته دی وایي په هر ځای کې دی دغه مولیان موږ ته دغه خبره کوي لیکن موږ امیان یو ځان هم په امیتوب کې اچولی دی چېرې زه خو نه پوهېږم خو بس ملا صاحب مسله بیانه کړله که صحیح وه خو صحیح ده او زه به پرې عمل وکړم که غلطه وه نو ګناه پوهېږه او ملا پوهېږه نه زما محترم الله رب العالمین موږ ته دا هم بیانه کړی چې ولا تزر وازرة وزر اخرى یو انسان د بل انسان بوج او ګناه نشي اوچتولی په دې نه خلاصېږو چې بس ما خو عمل پې وکړو که صحیح و خو صحیح ده او که صحیح نه و نو ملا پوهېږه او د هغه ګناه پوهېږه نه بلکې الله رب العالمین قرآن را لېږلی الله حدیث را لېږلی دي الله تعالی عقل فهم پوهه درکړې ده په هغې باندې لږ تحقیق وکړه لږ ځان پې خبر کا اوس وګوره دغه د قرآن آیات دی چې وفي انفسکم افلا تبصرون الله رب العالمین که مخکې وروسته موږ وګورو د جنتیانو تذکره کوي او بیا دې جنتیانو ته خپل قدرت ښیي چې یا جنتیانو تاسو چې دلته دې جنت ته راغلی یئ نو دا زما په قدرت باندې راغلی یا قدرتونه چې شی دي وفي انفسکم افلا تبصرون اسمان ته وګورئ الله رب العالمین بغیر د ستنو ودرولی دی وفي انفسکم هغه خو لا پرېږده هغه ډېر لرې دی خپل جسم ته وګوره سترګې دي غوږونه دي پوزه ده ژبه ده خېټه ده خپې دي لاسونه دي د چا چې سترګې نه یا که نظر یې کمزوری شي کم ډاکټرانو پسې ځي د چا چې غوږونه کمزوري شي مشینونه ورته لګوي داسې ډاکټرانو ته ځي چې د غوږ کار شروع کړي خپې خوږېږي ډاکټرانو پسې ګرځي چې یاره دا خپو دا درد مې ښه شي دا د الله رب العالمین قدرتونه دي او موږ ته خلک څه وایي مولیان څه وایي مفتیان وایي ګوره که نه الله ستاسو په جسم کې موجود دی حلولیت عقیده موږ ته راښیي وهو معکم دا الله تاسو سره دی اینما کنتم تاسو کوم ځای کې لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته د دې آیاتونو تشریح کړې ده هغه دا ویلي دي چې الله رب العالمین موږ سره دی د علم او د قدرت په لحاظ باندې نور الله رب العالمین په کوم ځای باندې دی الرحمن علی العرش استوى رحمان ذات په عرش باندې مستوی دی
مونږ څه وایو مړه خو ملا صاحب دې مسله راته بیان کړه که صحیح و صحیح ده او که صحیح نه و نو ګناه د هغه پسې الله بلا به ګردنې ملا په دې موږ نه خلاصېږو زما محترمو دا صرف څه شی دی هغه د شیطان وسوسه ده د شیطان دوکه ده او موږ خپل ځان د دنیا په محبت کې اچولی د دنیا په عیش او عشرت کې اچولی دی او چې موبایل راواړو دا خبرې لږې واورو سمدستي لایک ورکړو سمدستي شیر کړو یاره دا ډېر ښه ملا دی او هغې آی ډي او د هغې هغه چې کومه صفحه ده هغه لایک کړو چې یاره د دې بیانات موږ ته نور هم راځي او دا ملا هم په دې باندې خوشحالېږي چې یاره زما ملګري ډېر شو هغه ته په هغې د دنیا هغه عشرت د هغې هغه مشهورتیا وشي هغه ته په هغې باندې پیسه میلاوه شي دلته موږ ځان څه کړو ګمراه کړو د الله رب العالمین د ښودلی شوي دین نه موږ ځان وروستو کړو پکار دا دی زما محترمو چې موږ د الله رب العالمین دین ته متوجه شو او د دنیا پرستۍ نه د دنیا د عیش او د عشرت نه ځان راوباسو ځکه د یو څو ورځو ژوند دی او دا ژوند دا په داسې دغه باندې نه دی تېرول پکار چې سبا موږ ته د هغې ریزلټ د هغې نتیجه هغه موږ ته د غصې او د جهنم د اور په دغه باندې میلاویږي او شیطان یو بل خبره باندې هم موږ دوکه کړي یو هغه څه شی دی ګوره کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله یو انسان کلمه ووایي بس لږ شان به اور وسوځي هغه سزا به وسکي بیا خو هسې همیش همیش دپاره جنت دی زما محترمو دې سزا سکلو ته به څوک ټینګېږي مشکل خبره او سخته خبره دلته ده لکه د ابو طالب په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ده ما سره ملامتیا نه وی کړې ملګرتیا نه وی کړې زما خیال یې نه وی ساتلی الله رب العالمین به وایي دا د جهنم هغه اخرنۍ کنده کې غورځولی دی خو بیا هم الله رب العالمین دومره نیکي ورسره کوي چې هغه ادنا عذاب دله ورکوي هغه ادنا عذاب د جهنم څه شی دی وایي چپلې به ورته د اور واچولی شي نو هغې سره به د دې انسان وایي دا دماغ به خوټ کېږي لکه د کټوۍ کې چې اوبه واچوي یا ترکاري واچوي او اور ورته لګېدلی هغه خوړ کوي هغه شان دی وایي د دا دماغ او دا به خوټ کېږي وایي دا د جهنم هغه کمترین او کمزور عذاب دی نو خپله سوچو کې زما محترمو چې موږ دا په زړه کې راولو چې زه خو کلمه مې ویلې ده جنت خو مې ځای دی خو دا کم ګناهونه مې چې کړي دي د دې به عذاب سکم نو دا عذاب کمترین دی هغه سخت عذاب به څنګه زما محترمو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د دنیا محبت او د دنیا عیش پرستۍ زموږ د زړه نه وباسي او الله رب العالمین د جهنم د اور نه موږ بچ کړي او هغه اعمال او هغه کارونه یې موږ نه واخلي چې هغه د جنت ته د تلو ذریعه وي د الله رب العالمین د رضا کولو ذریعه وي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زما محترمو د دنیا محبت هغه په انسان کې د څه د وجې نه راځي د دې د وجې نه راځي چې انسان ته الله رب العالمین مال ورکي انسان ته الله رب العالمین لږه اوچته مرتبه ورکي انسان ته الله رب العالمین نسب او دغه ښه ورکړی وي په هغې باندې دا لویي کوي هغې باندې دا ځان ښیي تفاخر کوي نو د دنیا محبت د دې انسان کې ننوځي
پکار دا دی چې موږ هر وخت کې ځان کمزوري وګڼو چې زه هیڅ هم نه یم، بس الله رب العالمین دی هغه کارونه زموږ نه واخلي چې هغه د هغې د رضا کولو او د هغې د خوشنودۍ د حاصلولو ذریعه وي، او د هغې نه موږ وساتي چې هغه د هغې د غضب او د جهنم د تګ ذریعه وي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین دی د مانځه ته د راتګ توفیق موږ له راکړي. ځکه زما محترمو دا د جمعې ورځ د دې ډېر لوی فضیلت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر د نور د راختو نه واخله د امام د منبر ته خطو پورې دا وخت 15 حصو باندې تقسیم کړی دی. د دې ځای تاسو ته ورکوټې مثال در کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په اوله حصه باندې څوک راغی نو دومره اجر او ثواب الله ورکوي لکه یو اوښې چې د الله په لار قربان کړی وي. په دویمه حصه کې چې راغی لکه یو غوا، په درېیمه کې چې راغی لکه یو چیلی، په څلورمه کې چې راغی چې لکه یو چرګ، په پنځمه کې چې راغی لکه د یو انډه چې الله رب العالمین په لار کې قربان کړي. خو الله رب العالمین د جومات په دروازه باندې ملایکو درولي دي، هغه نوم لیکي چې پلانې د پلاني زوی پلاني ټیم باندې راغی دومره ثواب او اجر ورپسې ولیکه. مونږ خو رالو مونځ مو کو، خطبه مو واورېدله، خو لیکن هغه د ملایکو په رجسټر کې زمونږ نوم هغه نشته دی. یو مثال د دې زه ورکوم، هغه دا یو انسان د یو کارخانه کې کار کوي، یو سکول کې یو مدرسه کې کار کوي، او د هغې کارخانې او د سکول او د مدرسې والا رجسټر په ګیټ باندې ایښی دی چې یاره ته راځې سهار کې هم دستخط کې، او چې ځې نو هم دستخط به کې، او ته داسې یو کس یې چې ته راځې سهار کې هم دستخط نه کې او چې ځې هم دستخط نه کې. مړه خو بس کار دی، نو کار مې وکړو که نه؟ دې چوکیدار هم زه ولیدلمه. ستا څه خیال دی؟ محنت دې مو کو، کوشش دې مو کو، ځان دې هم ستړی کو، راملې لامړې، میاشت په آخره کې به دا سکول والا دا کارخانې والا تاله تنخوا درکوي؟ نه. ولې؟ تا خو ځان هم ستړی کړی دی، محنت دې هم کړی، کار دې هم کړی دی. ابوی چې زه څه خبر یم، ته راغلی که نه یې راغلی؟ زه خو دې رجسټر ته ګورم، رجسټر کې خو ستا دستخط نشته دی. زه تا نه څه خبر یم؟ دلته خو ما سره